یا ایها الذین آمنو اے ایمان والا. ایمان ستا وی ایمان دیتا وی چیتا خدای مانے او اللہ سر بمینہ کینو مانے بے دا اللہ قدرت او دا اللہ صفتون بمانے سمر دا مین لفظ شو اے خلقا تاسو ما مانے ما سر مینہ کوے دا ما قدرت دا ما صفتون مانے نو دیو خبر آورے اے دا ایمان خاوندانو اتقوا اللہ دا خدای نو یرے گے سمر خطرناک لفظ دے لکا سوک چی چاہے غلط کار کئی او تو تا دا خدای روی ورواچے چی دا خدای دا پارا دا کار مکوا دا خدای نو یرے گا نو کدے کہ انسانیت و اسلامی دے بخام خدا کار پری دی اتقوا اللہ دا خدای نو یرے گے وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین کہ مسلمانان یہ مہربانیوں کے دا سود بس پرے دے پچام دا سود پیسی پوری پرے گے دے وے نالم او بیا سوئی فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا واہ واہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کدا کار تاسو اونکو دا سودم پرے نخو دا نو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دا خدای و دا پیغمبر جنگ تا تیار شے من خدا خدای دا پیغمبر کہ پیغمبر وی پیغمبر با جہاد دا سرکے جہاد او کہ پیغمبر نی داغه د وفات تپس داغه خلیفہ بدر سره جهاد کوي یعنی د مسلمانانو بادشاہ بدر سره جهاد کوي فاذنوا بحرب من الله او د خدای جنگ ته تیار شه د خدای د یو ماشي جنگ ته موږ نشو تیارې یو ماشي چې راشي دا ډینګې ماشي ورشه وګورئ کنه څوک ته تیاری دي شي نه یا دا مخکې چې دا کم غم تیر شو دا څه ورته ویل کېږي دغه کورونا ټوله دنیا په غم اخته کړې وه ټوله دنیا نو کورونا ته څوک ټینګېدی شي نشي ټینګېدی بادشاهانو اوس هم ډېر بادشاهان یو بل سره سنګل میلاوئ لاس هم یو بل سره نه میلاوئ او اوس هم خولې ته او پوزې ته کورې چولي هغه شی ولې کورونا ده او کورونا ده او څومره دنیا پکې مړه شوه نو د خدای غضب ته زما د په خدای قسم یې که غرونه هم ټینګ شي فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ دا خدای جنگ تزان تیار کے اے سود خورو ما سرگو خدای جنگ ہونا کہ خدای مقدر کئی کن آخر کے بدیر و نصیبہ بسکے برباد بدی کی پا ٹینشن کے بری مبتلا کی پا غم کے بری مبتلا کی فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ دا خدای جنگ تا تیار شے دا خدای جنگ تا تیاری دیش نا پا دنیا کم دا خدای جنگ تا تیار شے پا زن کدن کم دا خدای جنگ تا تیار شے پا قبر کم دا خدای جنگ تا تیار شے او دا اخیرت پا قیامت میدان کم دا خدای جنگ تا تیار شے اللہ ستاسر بسوک جنگ کئی تا خوچی یو جلق ورک یو جلق نو دا سے غرونو نا دے دا لاوی رو استلی یو جلق دے ورک نو بلا پورن تبا و برباد کل اللہ تا خو یو سیلاب را وسور شے پا بلوچستان کے پسین کے گورے دا دنیا کورون یوڑل اس دنیا خلقیم یوڑل پکے تا سر مونگ جنگ کولی شو نشو کول چی جنگ نشے کولی ولی سود کوئے دا سی شولک سود خور وی چی خدای دا سر جنگ کوم را میدان تشا دے مثال سود خور وی اللہ تا سر جنگ کوم سود خور وی اللہ ستا پیغمبر سرم جنگ کوم نہیں یریگم نستا نہیں یریگم و نستا را پیغمبر نہیں یریگم کوم جنگ فخلی نوی خو مقصد امدق دے چی تا تا اللہ وی سود مخورا او کپریدی ندا سود نظما جنگ تا تیار چی تے بیام کے نمڑا پختانو خو پا خبر پوئی گی کرا تے بیام کے سنگا تا دا خدای جنگ تا دا خدای پیغمبر تا تیارے تاکہ طاقت بوئی دا خدای دا جنگے دو یار ان کنتم مؤمنین کا مسلمان او کا کافر بیادر باندے سر او فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا الذين يأكلون الربا كم خلق كده سود پیسے خوری لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس دی كده قبر نپاسی لیونی بپاسی پا دیکو بروانی لکا لیونی پشا دا لیونو پشن بدغری بخوری او دا لیونو پشان بروانی او دا ولی دا سزای ولی دا خدای جنگ او دا پیغمبر جنگ تا تیاری دل خدای تا بڑی وال او دا قبر نچے پاسی دکی بوے جٹکے بوے لیونے بے دا ذکا ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا دے بے یرد آخو یو عام تجارت تے نو لکہ دے چے عام تجارت کم نو سودم یو تجارت تے کنا جی دا خو سود نرے دا خو منافدہ اللہ وی احل اللہ البیع وحرم الربا سود میں حرام کردے دے تجارت میں دل حلال کردے دوارا یو شانتی ندی فمن جاءه موعدة من ربه
فله ما سفنتها فله ما سلب که چا د خدای نصیحت و تراغ و قبول که او د سود نه ځان وساته نو څه شی دی نو بس دا و امره الی الله بس ټیک شو خبره باقی د زړه نه خدای خبر ومن عاد دا ټکی ووره ومن عاد او که چا د دې حکم او د آیت نه پسم سود وکړو فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا د دوزخ او د اور مرګري دی او همیشه به په اور کې پراتی روزی بنا ولی سود حرام قطعی دی او چې ته سود خو عام تجارت ته نو تا وته حلال وي څه دی وته وي حلال او زموږ د علما وي حرام ته چې څوک حلال وي دا کافر دی نو چې دی وي مړه دا خو تجارت دی دا خو منافع ده دا ته حلال ګڼې چې حلال ګڼې کافر شوې که ښځه حلاله ګڼې کافره شو مرتده شو د خاوند سره نکاح ختم که سړی ورته حلال وي او نکاح کړي مرتد شو د دا ټول اعمال باطل شو د چې د دې نه مخکې څونه منځونه کړي دي روجې نیولې دي حجونه کړي دي عمرې کړي ټولې په وبولاو مرتد شو کافر شو نکاح ختمه شو او فجهنم کې به همیشه د پاره پراتی اوس که یو سړی دا وایي یاره سود خو کومه خو حرام دی حرام خو دی کوم ګناه ورته وایي چې دی کومه دا کافر نه دی دا کافر نه دی خو د ده سزا څومره ده د ده دومره سزا ده لکه د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته سزا ده یوه او دویم څه دی دویم د ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی اسوی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امه الله سود چې دی دا او یا ای زه به پښتو کې درته ویم سود دومره خطرناکه ګناه ده لکه سړی د خپلې مور سره او یا پیرې زناکاري کوي او یا پیر دې سزا ته به څوک ټینګېږي دې ته به څوک ټینګېږي پیسه ډېر خوږ شي مړه پیسې دپاره خو خلک مورم وجني مړه پیسې دپاره خو خلک خورم وجني مړه پیسې دپاره خو خلک رورم وجني مړه پیسې دپاره خلک پلارم وجني اینې تاسو روزانه مړه پیسې دپاره خو خلک ښځم پرېږدي مړه پیسې دپاره خو خلک ګاونډي وجني مړه پیسې دپاره خلک د هر چا حیا علي مړه پیسې دپاره خلک قبر هم تباه کوي او خیرت هم تباه کوي نو سود دی وګټه پیسه دی وګټله موټرګی دی وګټه لږ خوشحاله ژوند دی د دنیا د یو څو ورځو تېر کړه عامه خوشحالي نو که ورته ارام وی ارام چې دا خو ارام دی او زه ورته حلال نه ویم ګناه ده نو بیا هم څونه سزا شوه بیا هم د خدای جنګ به ورسره الله کوي پیغمبر به ورسره جنګ کوي بادشاه به ورسره جنګ کوي او چې ګناه ورته وی چې دا ګناه ده کومې خو یاره ګناه ده نو یوه روپۍ د شپږو دېرشو زناکارونه زیاته ده او چې ګناه ورته وی ګناه چې ګناه ده خو کومې نو داسې شوه لکه چې مور سره دی او یا کره ته بدفیلي وکړه خپلې مور سره او که نه وی چې مړه دا خو تجارت دی ګوره تا ورته ګناه نه وی حلاله دی ورته وی مړه دا خو مولیان لګیا دي مولیان نه دي لګیا د خدای قرآن لګیا دی مولا نه وای د خدای کتاب وای د خدای قرآن وای او د خدای پیغمبر وای د مولا جبه صرف تا ته را رسئ نو که دا وی مړه دا خو تجارت دی مړه دا خو منافع ده داسې مولیان وای نو زما رونو د ایمان نه اوته حرام او ته حلال ویل کفر دی حرام قطعی دی دې ته چې د سود ته څوک حلال او جایز وای کافر دی مرتد دی که سړی دی ښځې نکاح کړی ښځه ترې لاړه طلاقه شوه او که ښځه ده او د نکاح ده د خاوند نه جدا شوه او د دې نه مخکې چې څومره صدقې او منځونه او روجې او هر څه نیولي دي ټولې ډب ته پرېوتې تباه او برباد شو او قبر نه چې پاسې نو دا لیوني په شان به پاسې او هم فیها خالدون همیشه به په دوزخ کې پروت روزي بنا ټول عمر به دوزخ کې پروت اوس بل واوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی اوه کسان دی دی با په آخرت کې په قبر کې د جنت د میوې سکه ونکي سکه او دی با همیشه وی الله وی په ما لازم ده چې دوزخ ته به لیږم او الله وی همیشه به په دوزخ کې پراتی
او د جنت ته نعمتونه به په دې خولې مرانه ونه سکي رب العالمین فرمایي هغه وو کې یو څو کسان درته ښیم ټول نه یو هغه چې همیشه شراب څکي د شراب عادي دی شراب څکي یو ځل یې وڅکل او توبه یې ویسته ټیک شوه نه دې سره مستقل شراب پراته دي او شراب څکي یو دا او بل څوک دی چې په ناجایزه طریقه د یتیم مال خوري زه ودی خو زه خپل مقصد در راځم بل هغه انسان چې سود خوري او سود خوري او سود کوي نو چې کوم انسان سود کوي رسول الله مبارک څه فرمایي وی په ما حق علی الله الله وی چې په ما لازمه ده لازمه چې دوی برانه جنت په سترګو نه ویني او د جنت د میوو څکه برانه دی نه کوي دام کم سودخور دی دا هغه سودخور دی چې دوی مړه سود پکې چا آرام کړی دی دا خو یو تجارت دی یو منافع ده او حلال وته دې د پاسم زما دا بیان چې څوک اوري نو بیا به هم سود کوي نه به کوي انشاءالله العظیم توبه به وباسو د سود نه ناره به تېره کړو لوږه به تېره کړو خپل رب به نه خفه کوو ناره او لوږه به تېره کړو خو د خدای جنګ ته نشو تیارېدی نارې او لوږې به تېرې کړو خو په قبر کې او په آخرت کې د خدای عذاب ته موږ نشو ټینګېدی او نارې او لوږې به تېرې کړو خو موږ به ځان له همیشه جهنم په بیه باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله معراج ته لاړ او واپس راغی نو یې ما ته خدای پاک یو څو څیزونه وښودل وی بعضې کسان مې ولیدل چې غټې خېټې وې او لکه د شیشې په شانتې وې دنې کولمې او هر څه د بار نه ښکارېدل او په دې خېټو کې دننه مارانو او د خېټو دا کولمې او دا څیزونه یې خوړل او چغې دې خلکو وان یو مې ده ولیدل دویم مې داسې یو سړي ولید چې د وینو دریاب دی او خوټ کېږي د وینو دریاب دی او خوټ کېږي ګرم دی او یو سړی د هغه وینو په دریاب کې په دې میانس کې ولاړ دی او بل سړی د دریاب په غاړه ولاړ دی او هغه سره کاڼي پراته دي د کاڼو ډېرې دی ورته دا کوم سړی چې د دریاب په میانس کې د په دې خوټ کېدلو وینو کې دی دې دې غاړې ته راځي نو د غاړې دا سړی په یو کاڼي اولی او چې څنګه اولی نو رسا په دې خوله ولګي او د هغه کاڼي دومره زوري چې د دریاب میانس ته یې ور ورسوي دی بیا لامبو وی او غاړې ته راځي دی ورته ولاړ دی خو چې رانږدې شي پاکاڼي ښه مضبوط رسه وولي او چې ویلي نو هغې دومره زوري چې د دریاب میانس ته یې ور ورسوي هغه لامبو وی سوځیم او وینې دي په وینو کې دی نو حضور پاک د تپوس وکړه د جبریل علیه السلام نه وی دغه سړی څوک و چې دا خېټه یې غټه وه پړسېدلې شیشې غوندې ما ته دننه هر څه ښکارېدل او خېټه کې مارانو چکونه لګول او دا څوک و دا دریاب والا وی دا ستا د امت هغه خلک چې سودونه کوي او سودونه خوري چې مړ شي د چا دغه سده او د چا دا سده صداګانې خو مختلف وي چاله هغه سدا ده او چاله دا سدا ده چې دا کم سړی مړ شو او سودخور دی ټینګېدی شی دی ته نه نو سود ډېر خو دا پیسه ډېره خوږه شو قسم دی د پیسو له خلکو ایمان پرېښوی د پیسو له خلکو خپل رب پرېښوی د پیسو له خلکو د خپل پیغمبر پرېښوی دا به څه کېږي او یاد وساته زمانو روزي هغه ده چې خدای پاک موږ له مقرر کړی چې څومره رزق دله مقرر دی حقه به دله راځي دویمه پکې نشته یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی حبیب عجمي رحمت الله علیه دا د تاریخ دا و چې د لومبو زمانه کې سود کو سودخور نو یو ځل کور ته راغی نو ښځې ته وایي ډوډۍ راکړه وایي ډوډۍ نشته نه اوړه شته په کور کې او نه په کور کې ترکاري شته چې دله پخه کړم وایي 2 منټه کې دله هر څه راوړم نو چې چاله پیسې په سود ورکړې وې نو یو پسې لاړ هلکه راکړه ډوډۍ راکړه هغه نه یې اوړه راوړل بل پسې لاړ غوښه راکړه بل پسې لاړ غوړي راکړه مثلا بل پسې لاړ د هغه سود په پیسو کې هغه سود کې ته څیزونه راوړل او ښځې ته یې کېښودل ته وایې چې سامان نشته دا څه دی شابه پخوه غوښه یې پخه کړه ښځې دی ناستې اوس دی غوښې ته غوښه پوټ کېږي دی کې یو سوالګري اواز وکړه خیر راوړی خدای مو بخا سوال یې
دی ورته سموي ور یو خبره ته بله مکم چې دا څوک سود کوي دا پوره شومپړه کوي دی خو په سود پیسې را جمع کوي نو چې د چا پیسو سره دومره شوق چې دی د خدای او د رسول جنگ ته غاړه ایږدي دا شومه د انتهایی شومپړه نو سوالګر چې سوال وکړه نو دی ورته سوی زمړارو کېږه سنډا ځان له ګټه کنه سوال کې او غوان او ګوره دا سوال هم ګناه ده ښه نن سبا د سوال هم مختلفې طریقې راوتې پخوا به خلک په دې دکانونو ګرځېدل او سوال به یې کو په دې دکاندارانو بولې یو پیسه دوه پیسې یې ښودې وې نو ابه یې وله ورکولې هر چا په دې ښارونو کې به وله ماته روپۍ ښودلې وه اوس هغه شی ختم شو اوس سوالګرې ګرځي وي 100 روپۍ نه کمې نه علم ما ته بل په خپل یو کس وي سوالګرې راځي یو ځای ته تللي زما دوستان دي په دې شیرین کوټو کې کپړې والا یو سوالګرې راځي او هغه سوال کوي او د 100 روپو نه کم نه علم دا اوس وګوره ته نه علم د 100 ولې ستا په ما موټ خرڅ کړي دي که نه سمې ده نه څه چل شوی دی چې 100 روپو نه کم نه علي دا خو د هر چا خپل وس دی که دله چا درکړې والا او که نه علي نه 100 سے کم نہیں لونگا نو یو تم وي بل تم وي دا زبردست تجارت دی ماسخوتن چې کور ته دي زرګونه روپۍ پیدا کړي یو ځل پخوا په دې قصه خانه بازار کې روانه یو راکوټې غوندې هلکو بشرجانه ماشوم غوندې یو راکوټې کوټینې هسې د قد نه راکوټې و هغه ځان له خپل تجارت شروع کړی چې څوک به په لاره تلل بس د هغه د خپې ته به یې ور ټوپ کړي او کلکه به یې ترې خپه ونیوله او یې 100 کانوړ هغه زمانه کې 100 روپۍ داسې وې لکه چې 100 روپۍ غواړي 100 بلکې هغې نه هم زیات و چې ور ټوپ به یې کړه خپې ته بس خلکو وایي چې خدای د خپې نه یې ورسره نیولې دی بلا سره څوک او پوره نخره وه ټول دکانداران له 100 کسان به ولاړ هغوی به سړي ته خندل چې اوس به دې څه کوي پوره میله وه زه روان هم زما خیال نو چې ټس شو زما د خپې ته راودانګل او د خپې پورې زما داسې شو لکه د لاشونۍ د هډوکي په شان کلک ونښته او یې 100 روپۍ دی دو او خلک هم اوس ما ته ګوري چې به دې 100 روپۍ ورکوي او چې چا پورې ونښته هغه به 100 روپۍ ورکړي کوز به شو بل ته به یې ټوپ کړی دا د هغه تجارت وی 100 روپۍ دی دو مې ولې موټ تې را باندې خرڅ کړي که قرضدار دی پرېږده وی نه نہیں چوڼونگا اردو کې لګ جاؤ پنجابی وی نه پرېږدم 100 روپۍ به راکې دا سوک مې اوچت کړ دې سر له مې بس اوس خوښه دې خپله ده پرېږدې او که په دا سر دې ښه مضبوط یو څوک ووهه سوالګرې خو رټل نه پکار خو ستا را طریقه ټیک نه یو خو یې زما ټولې جامې د خدای سپېره د خاورو ډکې کړې هلته د مریض تپوس ته د غونډه پیو پنسه دې راله غونډه خړه کړه یو خو دا غلطي وکړله په زور د خلکو نه غواړئ ولې په چا دې پورې خو چې سوک مې نیغ که اوچت مې که سړي ټوپ کړی خوی کړی مې ته په چا وړېدلې نه 100 روپۍ دی په دکان به ګرځي 100 روپۍ راکړه دا ولې ستا پې پورې ایسم ګناه ده سوال یو هغه انسان چې ضرورتمند وي د یو وخت ډوډۍ ورسره او د بل وخت نه هغه له سوال جایز دی ام بهتره دا ده چې دې سوال نه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سړی ولا روانو او یې خیر راوړی پیسې یې غوښتې نبي علیه السلام ته یې دلته راشه وی کور د کره څه شته وی صاحب څه خو داسې خاص نشته وی ورشه چې څه یې راوړه جام و هغه یې راوړه او یو زوړ زړه شړی وه زړه شړی چې خلک یې اچوي یو سملیم پکې او د پاسه یې په ځان اچوي هغه یې راوړه رسول الله مبارک وفرمایل دا به څوک والي یو صحابي وي زه به په 1 روپۍ والم نبي علیه السلام وی من یزید علی درهم د دې نه زیاتې څوک راکوي لکه بولي چې خلک کوي بل صحابي وی زه په 2 روپۍ علم هغه له یې ورکړل په 2 روپۍ دته یې ورشه دغه راوړه تبر یې ولا واغې یا ترخز یا تبر او حضور پاک ولا پخپل مبارک لاسو پاغه کې لرګې ټک و وی شابه زنګل ته چې دومره روزي دی ونه وینم خشاک را شو کور اولا او بازار کې خرڅوا شابه زردا اغلار زنګل ته خشاک به وروړو خرڅاو به خشاک وروړو یو سور دې پسې بلا پیسې وګټلې راغی نبی علیہ السلام لا وی ګورا دا دل بهتر دی د سوال نه یا بچانه او غواړي دربې کې قدر لا نو دې تذلیل دی
سترګې دي ټیټې دي او که درې نه کړه نو ذلیله شوې نو دا کار مه کوه ځان له خپل تجارت کوه او خپله ګټه کوه او حضور پاک فرمایي چې څوک سوالونه د خلکو نه کوي نو د قیامت پر ورځ به یې په دې مخ کې د غوښې ټوکړنې تش اډوکې به یې اډوکې نو دا بله طریقه ده څوک په دې طریقه سوال کوي څوک په دې طریقه اوس نن سبا ښځې په کورونو کې ګرځي او سوالونه کوي او یاد وساتئ زما وروڼو ګورې ځان بیدار کوي دا کمې ښځې ګورې زه راته حقیقت ویم دا کمې ښځې په کورونو ګرځي غلا کوي دا غلا کوي یوه ښځه چې دا هغه به سی به څه وکړي دا ګوره دا ما چې څه ووایي دا د چټم پکې راغی الیاس مولوي صاحب د سډېرو دا زمونږ دوست دی زمونږ شاګرد هم دی الله دې خوشحاله کړي هغه کال کړی چې دلته ماجوکي کې یوه ښځه ګرځېده چې د شیخ صاحب مرید یم واوره دا پکې لا بله راووته ښځې زما مریدانې کم ځای دي او ما له اجازت را کړی دی او د هغوی د خاندان یم او خلکو باندې دمونه اچولو پیسې به یې غونډولې دا چیپې دی دا پکې لا بله راووته دا لا بله په خلکو به دمونه اچولو پیسې را غونډو نه خو زما مریدان شته چې درته د اوس نه اعلان وکړم نه زه ښځو سره ملاوېږم قطعا بعضې وخت کې زنانه راشي تاسو ته اعلان هم کومه چې زنانه زما ملاقات لره نه شي اوس نه راته اعلان د جمعې په ورځ بعضې زنانه نیکانې وي صالحانې وي د هغې دا خیال دی چې دی به راته دوا وکړي د هغې دا خیال دی به را باندې دم واچوي د هغې دا خیال دی به وظیفه راکړي نه پام کوئ قطعا ما کره را نه شي زنانه پردی خاوندان دی راشي رونه دی راشي بچي دی راشي د هغې په واسطه به ورته دوام کومه وظیفه به م وله ورکومه او اوبه به وله تموم زما دا قانون دی چې زه زنانو سره نه میلاوېږم دا مې فیصله ده کرام شي زه نه میلاوېږم زنانو سره نو ولې راځي زنانه نو نه مې ښځې په ټیلیفون بعضې زنانه رانه وظیفه وغواړي هغه وظیفه وله ورکړم نه مې مریده شته نه مې د خاندان څوک شته او چې دا دمونه اچي او پیسې غونډوي او دا ښځه چام ګیره کړه که نه دا او خېو ټکوي په دې خبره پوهېږې ته جلبه ورسره کوې خو تاسو نه ګورئ غم به جوړ کړې زنانو ته ووایئ پردو ښځو له به ګوتې نه وړئ خپلو زنانو ته ووایئ چې راوې پرځئ او سمې وټکئ لکه پخوا چې به هغه وږي تاسو په هغه کوتکونو ډزوله دقسې وډبوئ او که زما نوم څوک د چندې دپاره استعمالوي چې دا د پلانکي دپاره چنده غواړم د جومات مدرسې دپاره نو موږ د جومات مدرسې دپاره چندې په لارو کوڅو کې نه غواړو نن سبا خو دا هم رواج دی صاحب دا هم د سوال یو انوکه طریقه ده دا هم طریقه ده په لارو کوڅو کې سوزکې روانې او خدای مو بخه او جومات جوړېږي او خدای مو بخه او مدرسه جوړېږي او خدای مو بخه یتیمانان دي وجاړي یتیمانان ماشومان یتیمانان او چنده راکې نه یتیم شته او نه پکې مسکین شته په مدرسه کې دروغ وایي دا یتیمانان بشیرجان یتیم دی خدای ته وګوره غټ غټ هلکان په مدرسو کې سبق وایي دا یتیمانان دي دا مسکینان راونیسئ که نه دا ظالمان لګي وپوټئ تاسو غواړئ مولیان په مخ اخیستي کنځلې ورپسې کوئ دغه راونیسئ خدای مو بخا یتیمانان دی او مسکینان دی که نه او د ډوډۍ نار دی څونه تاوان یې وکړي یو خو مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي خلک وایي دا مدرسې دونه خوارې شوې او د مدرسې طالبان دونه خوار دي اوس هم خلک وایي د طالبان دي او دا غریبانان دي او دوی سوالونه کوي یو چندې غونډوي مدرسه دې ذلیله کړه خوار شي مدرسه دې سپکه کړه خوار شي دروغ دی وایي یتیمانان په مدرسه کې نشته دروغ وایي خوار شي او که چې کوم یتیمانان په مدرسه کې مدرسه لنګر ورکوي مدرسه کتابونه نشته خش هر یو مدرسه کې کتاب شته مدرسه کتاب هم ورکوي دا طریقه ده په سوزکو کې به ګرځي هغه چې 15,000 روپۍ رو 6,000 روپۍ د خلکو نه راغونډي کې مثلا نو 3,000 روپۍ د سوزکي شوې هغه له خپله کرۍ ورکوي بلکې په 4,000 هم سوزکي نه ګرځي 4,000 سوزکي واغېستې 2,000 پاتې شوې 2,000 کې نصف اللی و نصف اللک نیمې د مدرسې شوې او نیمې د دې چندې والا شوې لا چې په نیمه رضا شي او چې مدرسې والا لکه مې زر ورکي هغه مدرسه چې دا سوزکي ګرځي هغه محتمم هم غلي تا ته پته ده چې ته ولې غلا کې 6,000 روپۍ راغونډې شوې د خلکو نه مدرسې له او مدرسې له پکې 1,000 روپۍ رالي دا ګناه نه ده چې نه شي چلولی مه چلوه مدرسه خدای ته وګورئ دین مه سپکوه
خدای ته وګوره شریعت مسپکوا خدای ته وګوره دا طالب د پیغمبر وارث دی دا مذلیل کوا خدای ته وګوره د پیغمبر کې په دې مدرسه کې قرآن او سنت خود لیکيږي دا مذلیل کوا خدای ته وګوره مولیان مذلیل کوا دا خلک دا مولیان خلک په کوڅو کې ګرځي او چل راغواړي او خیرات کې نشي چلولې ما چلو مدرسه بل څه کار شروع داسې خلک هم شته هلکه ستاسو په دې کورونو کې خو ډېرې زنانه ماشومانو ته قرآن ښایي که نه ښایي دا خو په هر کور کې زمونږ کور کې شکر دی شته په نورو کې شته هغوی څه چل کړي په کور د پاسه بورډ لګولي چې دا مدرسه ده ټیک ده ولګوه چې خلکو ته پته ولګي ام ګرځي په خلکو چندې غواړي زما په کور کې مدرسه ده نو خدای دې په تڼاکه سټ پورې کا خو ښه در خپل کار هم کوي او ماشومانو ته سبق وي نو چندې وله راغواړي دا یو لوی غم جوړ چنده راوړی خدای مو بخا نو اوله بیا 10 روپۍ ماشوم په منډه راوړي نو چې راوړي څنګه پلان کې 10 روپۍ راوړي خدایا ته واړه جنتونه ورکې نو خدای دې تباه او برباد کړه ته د هغه له په 10 روپۍ ورکړل موږ به په ساراک شپې کوو موږ به څه کوو د جنت ټیکهدار یې ته 10 روپۍ ورکړه ته ټیکهدار یې چې جنتونه ورکې او ته جنتونه خو نشته جنتونه خو د خدای ته پته ده چې څومره دي دروازې اتې دي یو نو مې درته نه علم تاسو دا تورنځوالې ټول پیژنې اوس مړ دی ټولې پیژنې زه د شیرګل طرف ته را روان وم هغه څه چغې وایي هلته چا پروګرام له بوتلم راتلمه اوس پر سپیکر لګیا دی خدای مو بخه که نقدیني د چرګ واګې راوړی مې دې ته ډرامه وایي دا زبردست راک دی را ټینګ کړی دی ځکه زنانه خو پړه باړه سوان دی وي او اګې خو هر کور کې وي یس صاحب د ماشومانو 2-3 انډې راغشتې دي او رازغلی یې او چې ورکې خدای مو بخه پلان کې 2 انډې راوړي ماشوم زه دیرم نه بچې پلان کې د پلان کې دي 2 انډې خدای ته جنتونه بل ته وي پلان کې مړه ښکری دا ګوډکه او نن سبا اګې په سعودي پته شته راته دا کورنۍ اګې دا خو به 40 روپۍ خو به یې که نه لا زیاته به دا انډې دي را روانې دي انډې دي را روانې دي مې دا د ظالم بچیه چې دا شی د کوم ځای زده کړی دی دا خو چې ته دې کوڅې نوزې خو ښکاری غونډه شوه بلې کوڅې نوزې ښکاری غونډه شوه زنانه سره خو انډې وي نو چې لږ لا مخکې شو که نه نو ما هغه ډرایور ته یې مې پلان کی ما خو پېژنده مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر دی چې لوډ سپیکر یې څنګه بند کړه او پستر ګړوندو ښه پستر ګړوندو اوس اګې راواغېشته او اومه اګې یې په مرۍ په خوله ورواړوله اومه ما وله اواز ورکړ مې پلان کی بند کړه لوډ سپیکر چې ما اواز وایي شیخ صاحب تی مې او مې خوار شي اګې غواړي د جومات دپاره د خلکو نه او سکې په خپله دومره چالاکو په دې مرۍ لاس کې خو دوی داسې چغې وایي څه داسې چغې ای ته خدای دې مې مردار کا خوار شي دا جوماتونو پس پسې په کوڅو کې ګرځي په لارو کې چندې غاړ او جومات جوړېږي او یو کس دی چې هغه جومات زما د پلار د وختو د نیکه د وختو نه په لارو کې ښکرۍ نیولې ده هغه جومات جوړ نه شو اوسه پورې جوړ نه شو دا ښکرۍ نیولې دا د پلاسټک ښکرۍ او د خلکو د سپیمو ته نیغې نیغې کوي د خلکو سپیمې یې پې سوری کړې ټولې مور کوي دې خلکو له چندې دا د دین سپکاوی پې کوي نو اوس ګور یاد وساتئ زنانه په کوڅو کې ګرځي سوال کوي نو یو کس دو هغه زنانه په دغه کې نور ته غلا کوي او بلم خبرم بل دا چل کوي چې ورسره ټچ موبایل د زنانو تصویرونه دي په کور کې دا ګور ځان خبردار کوي د زنانو تصویرونه ټچ موبایل یې والي چې والي نو بیا ورته ووایي چې تاسو له خدا تصویرونه دي دونه پیسې راکړئ ګنې دا نېټ ته لېږم یا نمبر د خاوند زده کړي چې ستا ما سره تصویرونه یې زنانو دومره پیسې راولېږې او ګنې بس نېټ ته یې ورکوم او ګورې ځان وساتئ بل هم داسې ښځې را ګډې شوي دي په دې ځای کې په دې وطن کې ګرځي ماشومان هم پټه یو غلا کوي نو سوال کول ګناه ده سوال کول حرام دي حرام او د قیامت پر ورځ د سوالګري په دې مخ کې به تش اډوکي غوښه به پکې نه هغه سړی دا مدرسو له چې چنده غواړي دا ګورې سوال نه دی ښه سوال څه ته وایي سوال مضمومه چې کوم ګناه ده هغه خو خیر ده عربي اوږد تعریف دی خو پښتو کې درته وایم چې سړی ځان پې مالک کوي ځان له غواړي او ځان پې مالدارۍ ځان پې مالک کوي او په داسې طریقه غواړي چې ځان ذلیله کړي دا سوال حرام دی اوس چې مدرسې له څوک غواړي خو ځان له نه غواړي خو مدرسې له غواړي
هغه ځان نه ذلیل کوي هغه غرور وي مدرسې لراکه چنده کرا کې راکه کدنا کې نو زور خو مې در باندې نشته دی بهر کیف هغه سوالګری आवाज وکړه حبیب عجمی هغه ورته وته زمانہ څنګه خپل کار کوم مونږ ځان لا یو بل دې نه راغواړو ته سوال کې نو چې کله هغه وخت په پخېدو شو او دته یو دغه اوچت کړ یو نوړې اټوله وینا وا مکمل اکټوي هغه خوروام وینا ده او وخم ټوله وینا ده اخذ وتوي اسپیر سودم کې دا ګوره په دنیا کې د خدای او خولا دا دنیا کې در باندې خدای پاک وینس کی او سوالګری زغوار چې د خدای نوم واغښت نو اده مرته هي بس بنده تعالی هدایت کوي دی حبیب عجمی دقه وخت پاسد کټوي توکړه او زما توبه درنه بس او اعلان وکړه چې چا سره زما د سود پیسې دي اسود معاف اصل پیسې راکې او چې د دینه مخکې ما نه بچانه ما سودونه غشتي دي راشه چې غیله خپل سودونه واپس کوم اعلان وکړه نو چې پلاره بت کنه پلاره نو ما شومانو به منډه وره حبیب سود خور را روان دي ګوره اخواشه د سورې د باندې پریونه دي غني غرق بشه دون سپیرو هغه سود خور حبیب را روان دي او ګوره کړه د سورې در باندې اولګید نو ګوره دوزخ ته بځه نو چې توبه وسته کنه نو ماشومان ګور خدای د ماشومان ولکه واچول د نیکانو سره مینه خدای د نیکانو په ځل کې اچي حدیث رسول الله مبارک دی نو ماشومان به خلکو ته هغه حبیب توبهګار را روان دي الله راشه چې وته ورنږدې شو د الله سره خپل کو الله چې د سورې را باندې ولګي چې خدای مو جنت ته بوزي د هغه حبیب نه خدای پاک یو ډیر لوی شخصیت جوړ سوالګر چې سوالو کې او ته پوهې چې دا مجبوره دی یا یو خضر او هغه مجبوره ده او د خدای نوم یې واغش ورکوه ولا او دا چې کم کاروباري دي نه ځان ساته رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل کور ته راغی ام المؤمنین ته وایي د خوراک سشته و یو د الله رسوله وی لگا غوخه چاروړې وه پرکیبه کې هغه مې تاله تاخچه کې ښودې ده مې چې حضور پاک راشي وبه خوري نو چې دا څنګه ورله ام المؤمنین د مسلمانانو مور او پلیټ ته یې ګوتې کړی کې کاڼې پروت سپین کاڼې پروت الله رسول دې کې غوخه تاله ګاونډی را لېږلې وه او ما تاله ښودې وه چې تاسو به وخورئ اخو بکره د سپین کاڼې ته جوړ شوی دی حضور پاک ورته وفرمایل څوک سوالګر خو نو راغلی چې سوال یې کړی وی او یو سوالګری اواز وکړ چې خیر راکې خدای مو بخه وګیم ما وی خدای دې وبخه رټلې مې نه وه خو ما هغه غوښه ځکه ورنکړه چې مې تاسو به وخورئ ځکه نبي علیه السلام به همیشه خوراک بنونو په خېټه باندې به کاڼې تړلې و د لوګي د وجې نه نو سوالګری لاړ وی ګوره دا غوښه د هغه سوالګري حق او حق تا غله ورنکه او ماله دې راکړه دا د خدای د سپینه بکره کاڼې جوړه نو ګوره خو پیغمبرو د هغه معجزه وه یا صحابیاتو د هغې کراماتو زمونږ خو هغه نشته خو چې کم پردې حق ته خورې دا پوه شه چې ستا په زړه کې ته کاڼي چکې او خېټې ترې کاڼي دي ځکه خو خلک سنګدل شو ځکه خو د خلکو په زړه کې نرمي نشته او خلک سنګدل شوي دي نو سود ډېر خطرناک شي زمونږ په دې کلي کې یو قبر دی خو دې خلکو ته نه ښې زم جنجال ته جوړ نشي او دې بعضې دوستانو ته معلوم دی بعضو ته زمونږ د کلي بعضې خلکو ته ظفر لاله داسې ده که بعضو ته معلوم دی هغه چې کوم ځای میږي وي او میږي نه ځي ورشه د هغه قبر نه یو چونډی خاوره راوړه د میږو په سوړه واچوه که میږې په سترګو مو ویني ډېر خطرناک شی دی سود نو سود نه به زما وروڼو ګوره ځان ساتئ ښه نن به واده ما سره کوئ چې نن نه پس که څوک هم په سودونو کې مبتلا وي نو موږ به نن توبه وباسو انشاءالله العزیز رسول الله مبارک سوی خیره کړې ده هلکه د پیغمبر خیره قبولې که نه وي لعن الله آکل الربا وموکله وکاتبه وشاهده چې څوک سود په خپله کوي بل کوي گواید گواه دی پکې د سود کاغذ لیکي ارضی نویسانو ته ویم چې د سود کاغذو نه لیکي گوانو ته ویم چې په سود گوان نشه پیغمبر مبارک فرمایي دا خلق د خدای ذلیله کی د خپل رحمت نه دی خدای لري رسول الله مبارک وته خیره کړی ده اوس زمونږ په دې وطن کې د سود چې کومې طریقې دي څه دي یو خلک په بینک کې پیسې جمع کوي منافع خوري دا سود دی منافع نشته سود دی دا ګناه ده حرامه ده
که چا کړي وي حساب دی ولګئ چې ما څونه منافع راغشتې ده هغه د صدقه کی خو د ثواب نیت په نه کوي دا به نه کوي چې ګنې مال او په خدای ثواب راکړي دا به وایي چې دا پلیتې پیسې ما راغشتې دي دا ګنده چېرته غریبانانو له مسکینانو له دې ورکړي او د ثواب نیت به نه کوي دا یو صورت دی دویم څه دی د بینک خلک په سود قرض راړي بعضې بینکونه په سود کې قرض راړي دا هم سود دی ګناه ده بل څه دی بعضې بینکونه ګاډي په سود ورکوي دا گاڑی میں دل درکو دومره میاشتې په کشتونو باندې دا به راکړي او که دې کې دا پوره نه کړې نو دا گاڑی په 100 لکه بیا به په بله میاشتې در باندې زیاتېږي که هغې کې دې پوره نه کړې خلاصې دې نه کړې په بله میاشتې کې به زیاتېږي دا سود دی دا ګناه ده دا حرام دی او زمونږ دا ملک ولې برباد ګرځي دا ډالر کم ځای ته ورسېد کله اوچت او کله ښکته او معاشي ته وردا ملک ولې دا تیل ګرانېږي او دا څیزونه ګرانېږي دا موږ سود ملک سود کوي په سود پیسې راوالي دا IMF نه راوالي د ورلډ بینک نه راوالي د نورو ملکونو نه راوالي نو بیا خو سره پیسې نه چې سود ولا هغه قرضه خو یې څه کوي هغه د سود پیسې ورسره ني نو وي موږ ته یو کال وګوره وي ښه دونه به پسې نورې راکړي دونه به نورې راکړي دا خو ګن کپان دي غلی دي هغه پیسې خوري که په خپله یې خوري په قوم یې نه لګوي نو ورشه نن ستا په ملک څونه سود دی کربونه ډالر ستا بلک قرضدار دی اوس ستا ملک دې حد ته ورسېد چې څوک روپۍ والا قرضه نه ورکوي نقصان یې څومره شو تباه دی دا ولې دا بین الاقوامي ته ورباندې سود کوي ستا په ګاونډ کې افغانستان دی ستا په ګاونډ کې هېڅ نظام نشته نه ټیکسونه شته او خوار د خوار اوس آزاد شو د امریکې نه او چې څومره په امریکې او د برطانیې په بینکونو کې پیسه پرته ده عام ولا نه ورکوي لیکن نن دا تاله مثال دی چې نن افغانستان 1 روپۍ د بار دنیا قرضدارې نه دی ولې سود نه کوي پیسې ستا نه مضبوطه هېڅ نشته جنګونو والے دی جنگ تباه کړی دی تنخواګانې اوسه پورې نه رسېدې اوس تنخواګانې شروع شوې 1 روپۍ قرض نشته ولې سود نه کوي موږ څه کوو سود باندې یو نه رالو نو د بل نه رالو نو د بل نه رالو د یو هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو د بل هغه بل له ورکوو او چې دا کم ګنده لیډران د سیاسي نو دا پیسه بار وباسي او ځان له په پلازې او مارکیټونه بار دنیا کې اخلي او ملخوار وزار نو موږ هم سود کوو زموږ بادشاهان هم سود کوي زموږ تاجران هم سود خواره دي زمونږ شیخان هم سود خواره دي زمونږ اجیان هم سود خواره دي داسې خلک مې لیدلي چې د بړې نه یې ګیره اوږده ده د بړې نه او سودونه کوي اورم داسې اورېدلي مې او بس په باوسوق مې اورېدلي چې دا خلک سودونه کوي وروڼو نن به د محرم مبارکه میاشت ده د حضرت حسن د حضرت حسین رسول الله مبارک د نوسي بلکې یوازې د حضرت حسین نه د خاندان نبوت د 3 او یا د ګولونو د شهادت میاشت ده او محرم د برکت میاشت او حضور پاک فرمایي چې د رمضان نه پس د برکت میاشت محرم ده نو د دې محرم د خاطره چې دلته کم ناس یې او زما واسو اوري که زنانه اوري او که نارینه او که په بار ملکونو کې دي ټول به دا عهد کوي انشاءالله چې نن نه پس به موږ سود نه کوي انشاءالله او چې څومره هم د سود پیسې راغښتې او واپس کې هغې خلکو ته چې هم راغښتې دي او که خلک درته نی معلوم او یا واپس کېدلې ممکن ني نو نه کوي نو سود ډېر خطرناک شی دی الله دې مونږ وساتي بچو له به پیسې ګټې که نه او آخرت دې ځان له خپله تباه او برباد کړه ښه شی نه دی زما وروڼو دویمه خبره دا ده زمونږ دا مسلمانان په ډېرو فتنو کې پراته دي زمونږ ملک هم د فتنو نه ډک او نوې مسلمان د فتنو نه ډک زه کله حیران شم یا خدای پاک دا په موږ څه شوي زموږ په مسلمان څه شوي او دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخکې پیشنګویۍ ورکړې هغې چې څه ویلي دي موږ تر ورځ راځي ورشئ تاسو په فلسطین کې وګورئ هغه بیت المقدس کې هغه اسرائیل ظالمان یهودیان راځي او زنانه داسې د دې کمسونه نیسي او راکاږي او چغې ورته او د ماشومانو په مخ کې مور رونیسي مور او ټکۍ او پې د پاسه خېږي هغه بچي یې چغې ورته
او واړه ماشومان را نیسي د مور په مخ کې واړه ماشومان او په دې کوټه کو په دې ګنداغونه وي او بیت المقدس ته منزل نه دي اکثر چې منزل ته نه دي بار نه پیډه دي شروع کې ویل دا د مسلمان ورشه هندستان ته وګوره په هندستان کې د مسلمان صحان جمعه ته نه پرې جمعه ته چې بار روزي پولیس ورته ولاړي او په شړقونو وي ورشه تاسو عراق ته وګوره څومره مسلمانان پکې لاړل او تباہ او برباد شو پکې لیبیا ته وګوره څومره مسلمان لاړل زمونږ په دې ګوړ کې کشمیر ته وګوره څومره مسلمان دا یو مسلمان یو خدا افغانستان کې وګوره یا زمونږ د ملک پاکستان کې وګوره نو پرون زمونږ یو شاګردو مولانا رحیم الله شیخ صاحب افغانستان کې هغه غریب شهید شو او کل عالم و خشتا عالم لا دا غي نمخ کې نور علماء کرام په افغانستان کې شهیدان شوي آی روز یو دوا د امریکا شهید شو دا غي نصور د مخ کې یو بل عالم او یو شیخ هغه پکې شهید شو بل شهید شو دا بس کې یو خدای دې چې مونږ عوام الناس به خدای ته سر بسجود شو او توبه به بس او بل دادی چې مونږ به خدای ته وجاړو کنه چې خدایا کدا مونږ پس ته خو خدای ظلم چا سر نه کې او زیاتې نه کې خدا ټول زمونږه د ګناه او دا ټول زمونږ دغه بد اعمالو نتیجه ده چې مونږ ته ملاویږي ولې چې د ما مشر مړ شي زه پې خفه کېږم د چا پلار مړ شي پې خفئ د چا استاد مړ شي پې خفئ د چا شیخ مړ شي هغه ټول پې خفئ وګوره هر څوک چې دي علما د هرې فرقې سره چې تعلق لري او د هرې طائفې سره چې تعلق لري علما دي د خدای د دین د قرآن د سنت او د حدیثو رهنمایي کې او خدمت کې دعا کې حضرت شیخ صاحب ته چې الله تعالی د آخرت خوشحالي نصیب کړي الله تعالی د قبر خوشحالي نصیب کړي الله ټول وارثان له صبر ورکړي او دا غي نه مخکې چې کوم نور علما او شیخان وفات شوي دي هغوی له خدای د آخرت خوشحالي ورکړي او دا غي وارثان له خدای پاک صبر ورکړي او الله زموږ د امت مسلمه خدای د دې فتنو نه په امن کې وساتي خدای ټول امت مسلمه مسلمان ارزه کې چې مسلمان د مسلمان ورور دی خدای د مسلمانانو په زړونو کې دی الله د مینې او د محبت او د الفت خدای په پیدا کړي او خدای د مسلمانانو وینې محفوظ کړي الله او ټول چې څومره اسلامي ممالک دي خدای ته د قرآن او د سنت په رڼا باندې روښانه کړي چې کوم مردگان وفات دي دا زموږ د داود جان حاجي صاحب لور وفات شوی وه هم غریب ډېر زیات دړمن دی دا دویمه لور و چې هغه وفات شوه نو دعا ورته وکړئ هغه له کور والا له خدای صبر ورکړي الله دې هغه لور له خدای د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي خدای د نورو غمونو نه وساتي او تېره جمعه د زمونږ دغه مسلم حاجي صاحب دي ارور څه نوم هلکه جان نثار مونږ خو د دعا م وکړه زه خو بیمار وم بیا دعا له م ورلم جان نثار هم ډېر خالق و ډېره موده دلته مونږ له منزل هم راته الله دې مغفرت نصیب کړي الله یې د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي وارثان له خدای صبر ورکړي بامبو خیلو صاحب شاه وفات شوی دی او قاسم خیلو کې فیض الله خور وفات شوی ده او میره کې مې عمر شوی دی چې څومره دی الله ټول وبخي الله د آخرت خوشحالۍ نصیب کړي یو مرګري راغلی اولاد یې نشته خدای ته ور نارینه اولاد ایرونو د جمع دعا وکړي ستاسو دعا خدای قبلای تاسو په اخلاص جمعه ته راغلي او د لرې ځای نه راغلي خدای چې د چا بچی ني الله نارینه اولاد ورکړي او که د چا بچی وی لونه وي او زامن یې ني نو خدای ته ولا زامن ورکړي خدایا که د چا په کورونو کې بیمارانی ته ولا روغ صحتونه ورکړي خدای رنځونه په خوشحالو بدل کړي که دلته د مجلس کې څوک بیمارانی خدای ته ولا روغ صحتونه ورکړي خدای موږ د سودونو نه وساتي خدای موږ ستا پیغمبر سره جنګ نشو کولی خدای د سودونو نه مو ساتي د حرام خورۍ نه مو ساتي او خدای د حلال و فراخه روزي موږ له راکړي خدای زنانه په سرونو د حیا او د پردې څادر واچوي او الله د دنیا او د آخرت د فتنو او آفتونو نه په امن و امان کې وساتي او د دنیا او د آخر خیر هم نصیب کې الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتي د شریانو د شر نه مو ساتي او خدای پاک د ساحرینو د سحر نه مو ساتي د بد نظر او بد نظرو نه مو ساتي خدای د بچو د غمونو نه مو ساتي بچي نیکان او صالحان لوي او زموږ د جمله د ډېر لرې لرې ځای نه دوستان راځي د ډېر لرې لرې ځای نه او په یو خو امید راځي خدای ټولو له په یو قدم اجرونه ورکړي د ټولو دعاګانې قبولې کړي او بالخصوص په دې بار ملکونو کې زموږ بعضې دوستان
دا زمونږ دا بیانونه وري نو هغې ته دعا کوي دا مسافر غریبانان په ډېرو پریشانو کې پراته دي خدای پریشانۍ په خوشحالو بدلې کړي ښه روزګارونه ورکړي قرضونه اخلاص کړي او الله ته زمونږ نه راضي شي او زمونږ اعمال د خپل رضا د حصول ذریعه وګرځي برحمتک یا ارحم